بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو مخې ته په باب خیبر کې ولاړ یو. د جغرافیې په لحاظ سره ډېر زیات اهم، د تاریخ په لحاظ سره هم ډېر زیات اهم ده. او بیا د تاریخ په لحاظ سره په دې علاقه باندې ډېر زیات فاتحین او ډېر زیات جنګجو خلک تیر شوي دي چې په هغه کې سکندر اعظم، دغه شان کې چنګیز خان، تیمور، دا پکې مشهور خلک دی چې دا پکې تیر شوي دي. نو د جغرافیې په لحاظ سره دې ته د بری صغیر دغه هم ویل کېږي، باب ورته هم ویل کېږي، بابي بری صغیر، چې په دې سره افغانستان او بری صغیر پاک و هند دا خلک د یو بل سره په رابطه کې اوسي. دا تختې چې کوم تاسو په نظر باندې راځي دا د خیبر پاس د خیبر درې مشهور دره ده. د دې متعلق موږ او تاسو ته معلومات راکوي. تاسو که ځان اپډیټ ساتل غواړئ، څه معلومات حاصلول غواړئ، نو دا تختې تاسو کتی شئ، ردین تاسو معلومات حاصلولی شئ. دا دره د کوه سلیمان او د کوه اماریې یو شاخ دی. د جغرافیې په لحاظ سره ډېر زیات اهم او ښایسته وادي د غرونو دنګو غرونو په منځ کې واقع ده او د سطح مرتفع پامیر نه چې کوم دا علاقه شروع کیږي. دلته کې زیات پټان آباد دي، پښتون قوم چې ورته ویل کېږي، پښتانه په دې علاقه کې زیات آباد دي. دا اوس دې ټیم کې موږ جمرود علاقې ته داخل شو. د جمرود دا علاقه به تاسو وینئ، مخ په وړاندې موږ روان یو. دا د جمرود علاقه ده، د جمرود نه شروع کېږي. دا اوږد روډ دی، تقریبا 23 میل اوږد روډ دی دا. او بیا ځای په ځای باندې خطرناک موډونه، یوه علاقه بل علاقه، او په دې باندې انشاءالله موږ تاسو اپډیټ ساتو. او دا سړک په 2 حصو باندې مشتمل دی. پخوانه وخت کې چې کوم دی دا په 2 حصو باندې مشتمل و. دوه لارې تلوي، بالکل تنګې لارې وي چې په یوې باندې به اوښانو سودا وړه او په بل باندې به چې کوم دی لارې موټرې تلي. په دې کې پښتانه ملګري اوسېږي او دغه شان کې موسم په لحاظ سره په یخنۍ کې ډېره سخته یخني چې خلک وایي په یخنۍ کې چې کوم دی خلک ششکېږي، هغه قسم ششکېده په دې علاقه کې وي، یعنی سړی ډېر زیاته یخني کېږي. بیا د ګرمۍ په لحاظ سره هم چې کوم دی ډېر زیاته سخته علاقه ده چې ګرمي پکې هم ډېر زیاتې سوی. غرونو کې تاسو وینئ شینکۍ په نظر باندې نه راځي، سخت کمرونه جوړ غرونه دي. دغه شان دي کې وړاندې روان یو موږ او انشاءالله ټایم په ټایم به موږ تاسو انشاءالله اپډیټ ساتو. د دې علاقې د ټول نه اوچت علاقه هغه علي مسجد علاقه ورته ویل کېږي. انشاءالله مخکې موږ ځو، هغه به تاسو وینئ. خو د دې سره تاسو دا مخامخ چې کوم خړ ځای وینئ دا تاسو په نظر باندې راغی، دا هم ډېر زیات امپورټنټ دی، ډېر زیات اهمیت دی چې دې نه ټول پېښور دغه شان کې آس پاس علاقې په نظر راځي. او دا دې نه وړاندې چې کوم دی د دې سره شګۍ قلعه ویلی کېږي، د شګۍ قلعه ده. د دې نه وړاندې بیا چې کوم دی علي مسجد هغه علاقه شروع کېږي چې کوم د دې علاقې هایسټ بالکل اوچته علاقه ده. او بیا د علي مسجد نه وړاندې چې کوم دی نشیب شروع کېږي، مطلب روډ ښکته طرف ته خوځېږي. دې حده پورې روډ بره په چړایي کې و او بیا دې طرف نه ښکته چې کوم دی شروع شوی دی. مخامخ چې کوم دی دا زموږ سره د شګۍ قلعه دا بورډ تاسو په نظر باندې راغی او طریقه هم دي. دا ډیفرنٹ لوګوز دي چې د مختلف پوځي دغه شان دي کې د فورسونو آرم فورسز چې کوم دي د هغوی د مختلف ادوارو بیجونه دي او د هغې لوګوز دي، د هغې د پېژندګلو علامات دي. څوک پکې 150 سال پهلې دي، څوک پکې چې کوم دی 200 سال پهلې دي او مختلف چې کوم دی ادوارو بیجونه چې کوم دی دلته کې تاسو ته لګېدلي دي. تاسو په نظر باندې راځي، وینئ تاسو مخامخ. د دې نه وړاندې دا علاقه چې کوم دی دا زموږ سره علي مسجد دی. علي مسجد علاقه شروع شوله، تاسو وینئ زموږ سره. دا مخامخ چې کوم بلډینګ تاسو ته په نظر باندې دا ریلوے سټیشن و، په دې باندې د ریل پټلۍ هم تللې وه او تاسو به انشاءالله موږ هم ښایو ځای په ځای باندې چې په دې غرونو کې سورنګان شوي وو او په هغې باندې چې کوم دی ریلوے لاین و. مخامخ بره تاسو په غر کې یو قلعه په نظر باندې راځي چې دې ته علي مسجد قلعه ورته ویل کېږي. په دې باندې قلعه جوړه شوې ده، دا خیبر شهره ده. په دې باندې موږ وړاندې روان یو، انشاءالله تاسو به موږ اپډیټ ساتو. دا د علي مسجد او دغه علاقه ده چې موږ تاسو ویل چې د خیبر پاس هایسټ علاقه. د دې نه وړاندې بیا چې کوم دی دا ډیورنډ لاین ته رسېدلي ده چې کوم د افغانستان او د پاکستان په منځ کې چې کوم دی حد فاصل دی او سیاسي او بین الاقوامي حد فاصل دی. دا اوس په یو شهره باندې موږ روان، بالکل د غرونو منځ خطرناک علاقه. دې علاقه باندې تاسو زه اپډیټ ساتم
چې په دې علاقه باندې سلطان محمود غزنوي په 1158 عیسوي کې تیر شوی دی او هغه سومنات ته شکست ورکړی او د دې وجې نه هغه د بودشکن په لقب باندې مشهور او د بودشکن لقب هغه حاصل کړی او هغه اولی فاتح دی او اولی کس دی چې هغه په دهلی کې د اسلامي سلطنت قایم کړی تقریبا 900 کاله دغه سلطنت چې کوم دی دا آباد په دغه علاقه باندې او د هندوستان چې کوم دی هندوستان د هندوانو حکومت ختم کړو د دې وروسته بیا چې کوم دی شهاب الدین غوري احمد شاه ابدالي هغه هم د دې علاقې نه تیر شوي مخامخ تاسو وینئ دا سورنګ په نظر باندې دی دا د ریلویز لپاره چې کوم دی جوړ شوی بدقسمتي دا ده چې ریلوی لاین هغه نن سبا ډیمیج دی خراب دی مخامخ تاسو نظر باندې راځي دا د انګریزانو د وخت چې کوم دی فلټریشن پلانټ دې ته غار اوبه هم ویل کېږي غار اوبه چې په دې کې اوبه فلټر کېږي او د دې علاقې مختلف خلکو ته د هغې تقسیم کېږي وړاندې موږ روان یو زموږ سره اوسئ دې علاقه باندې احمد شاه ابدالي هم تیر شوی دی او د هغه پوځ هم د دې علاقو نه تیر شوی هغه شخصیت دی چې هغه مرهټو ته شکست ورکړی و احمد شاه ابدالي د دې علاوه شهاب الدین غوري سلطان محمود غزنوي کله چې اسلام دې علاقې ته راغی د اسلام ظهور وشو نو غیرتمن پښتنو خلکو اسلام قبول کو او اسلام ته غاړه ورکړه د دې علاقې خلک زموږ د مختلف خلکو سره ملاقات وشو میلمه دوست خلک دی د هغې نه علاوه د دوی په وینه کې غیرت موجود دی انتهایی غیرتمن غیرتي قوم دی او د هغې نه علاوه دوی چې کوم دی څنګه چې د پښتنو په رواج کې شامل ده د ننواتې رواج هم د پښتنو کې شامل دی دا اوس مونږ ایوب قلعه ته دننه داخل شوي په دې کې مونږ مختلف پکچرز واخیستل ایوب قلعه ده دننه زموږ سره ویني زموږ ملګری دی په دې کې مونږ د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي کرن خان سره هم ملاقات وشو تاسو به هغه وینئ دا د پښتو ژبې مشهور سندرغاړی کرن خان هغه سم پکې ملاقات وشو دا بیا حمزه بابا چوک دې ته ویل کېږي چې په هغې باندې تاسو د پښتنو علامتي پګړۍ د پاسه وینئ د هغې باره کې چې کوم معلومات تورخم بارډر تورخم طرف ته لنډې کوتل طرف ته چې کوم دا سړک تللی د حمزه بابا مزار ته موږ داخل شو تاسو وینئ زموږ سره دا د حمزه بابا مزار دی دا د هغوی شاګرد دی په 1972 کې د حمزه بابا شاګرد پېښور یونیورسټۍ کې پاتې شوی حمزه بابا د پښتو ژبې نوموړی شاګرد دی دا د حمزه بابا د مزار خواته جوړه کړې شوې لایبرري ده چې په هغه کې موږ تاسو ته ویډیوز وکړه دا مختلف بوکس دي لایبرري کې دننه په هغې تاسو د اکبر بادشاه کتاب ولیده دا زموږ ملګری تاسو ته په نظر باندې راځي مخامخ بره پر دیوال باندې تاسو ته په نظر راځي د حمزه بابا تصویر حمزه بابا کمپلیکس پرانیسته 2008 کې شوي دا بیا مونږه آخري پورټ ته لاړو چې هغې ته میشني پورټ ورته ویلې کېږي په هغه کې مختلف تصاویر دا تاسو ته د تیمور باچا د پریزنر دپاره چې کوم سزا دپاره ځای هغه ځای په نظر راغی دا مخامخ تاسو ته د تورخم بارډر طرف ته چې کوم لاین تللی روډ تللی دا هغه علاقه ده تاسو وینئ مختلف ګاډي په لاندې روډ باندې ولاړ دي ریلوے ټنلز مخامخ بره پر غر کې تاسو په نظر باندې راځي لیکن بدقسمتي دا ده چې ریلویز خراب دي هغې امدورت نه کېږي د دې وجې تاسو په دې روډ باندې مختلف ګاډي وینئ چې افغان او د پاکستان په منځ کې د امدورت د اشیاو د وړو راوړو دپاره ولاړ دي دا زموږ سره آخري تورخم بارډر